بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. تخلیل اللحیه نروسته د مسح بیان کوي. مناسبت داره چې تخلیل خو به غسل د وجهې کې کیږي او د غسل د وجهې نروسته بیا غسل د یدینو یو د غسل د یدینو نروسته طبعا مسحي او د مسح نروسته غسل د چای د رجلینو. نو مسح د تخلیل نروسته ځکه ذکر کړه. یو درې خبرو ته خیال کوئ. یو دا چې اودس د پاره مسح انتخاب کړه او د غسل د پاره د سر وینځل انتخاب کړه. دې کې څه حکمت دی؟ یو خبره. دویم دا ده چې مسح کې څو خبرې اتفاقي دي او څو خبرې اختلافي دي. او دریم خبره کمې اختلافی خبرې چې کوم دي په هغې کې بیان د مذاهب او د دلایل او ترجیح د خپل مذهب او حل د دې باب او د دې حدیث. اول خبره دا ده چې اودس د پاره مسح کړه. په اودس کې به سر باندې مسح کې او په غسل کې د سر مسح نشته، سر به وینځي. دا ولې؟ دوه وجې دي. یوه وجه دا ده چې اودس اکثر وقوعا دی، نو دا مقتضی د تخفیف دی، او غسل اقل وقوعا دی، مقتضی د شدت دی. نو غسل کې شدت داره چې سر دی وینځل شي او په اودس کې تخفیف داره چې په سر دی مسح وشي. دا یو حکمت. دویم حکمت دا دی چې اودس کم نه کم د ورځې 5 کرته کیږي او غسل چاته میاشت هفته کې یو ځل وشي. صحیح شو؟ نو که چاته 5 کرته روزانه سر سړی وینځي په اوبو، نو دې سره د اعصابو کمزوري راځي، نزله او زکام واقع کیږي او الرجي والا خو به بالکل ټول عمر زکامي. لہذا دا ویل چې اودس کې د شرع دا راولېږل چې مسح دی په وضو کې او غسل دراس دی په غسل کې. دویمه خبره په مسح کې 5 مسلې دي. 2 مسلې اتفاقی دي او 3 مسلې اختلافي دي. اول اتفاقی مسله دا ده چې د سر مسح فرض ده، ځکه خدای قرآن کې وایي وامسحوا برؤوسکم. دې کې هیڅ اختلاف نشته، ټول ورته فرض وایي. دویمه خبره اتفاقی دا ده چې استیعاب سنت دی، ټول سر مسح سنت. تاسو په پوه شئ؟ دا 2 اتفاقی خبرې دي. 3 خبرې پکې اختلافي دي. یوه خبره دا ده چې مقدار مفروض څومره دی، د سر مسح څومره سر مسح فرض ده. دا یو. دویم خبره دا ده چې تکرار د مسح فرض دی او که یو ځل فرض ده. او دریمه اختلافي مسله دا ده چې د مسح دپاره به مای جدید راخلي که نه، مخکې چې لاس لوندیم دا کافي دی. اخذ د مای جدید ورته ضروري دی او که ضروري نه دي؟ تاسو په خبره پوه شئ؟ اوله اختلافي مسله مقدار مفروض په مسح د راس کې څومره دی، یعنی څومره سر مسح فرض ده. دې کې 3 مذهبونه دي. یو مذهب د امام مالک رحمه الله دی، هغه وی استیعاب فرض دی، د ټول سر مسح فرض ده. دویم مذهب د امام شافعی رحمه الله دی، هغه وی اقل ما یطلق علیه اسم المسح دا فرض ده. کم نه کم چې د مسح اطلاق پې کیږي، اگر که یو ویښته 2 ویښته د لامده کړم بس مسح وشو.
دریم مذهب د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله وای د ربع دراس د سر د سلورمې حصې مسح فرض. الکه تاسو په خبره پوه شئ. امام مالک رحمه الله وای استیعاب فرض دی د ټول سر مسح. منګ او تاسو له پکار دي چې ټول سر مسح وکړو د اختلاف نه به بچو، احتیاط باندې به عمل وشي. او که د ټول سر اونه کو نو د امام ابو حنیفه په نس خو وشو، خو د امام مالک په نس مونږ نه کیږي که فرض هم پکې نه دي کړي. امام مالک رحمه الله وای خدای قرآن کې وای وامسحوا برؤوسکم، تاسو مسح وکئ په سرونو. وامسحوا برؤوسکم کې دا با زائده ده. وامسحوا رؤوسکم سرونه باندې مسح وکئ. چې با زائده شو د رؤوس نه ټول سرونه مراد دي. استیعاب فرض. بیا په اعتراض دی چې با زائده د نو سله ذکر کوله. جواب دا چې تحسین د کلام د پاره ذکر کړی دا. لکه تنبت بالدهن، تنبت الدهن بالدهن کې دا بعد سره پاره ده تحسین د پاره، دلته با سره پاره ده تحسین د پاره. تاسو لکه د امام حضرت امام مالک رحمه الله په دلیل پوښی. دیم دلیل د امام شافعی رحمه الله مذهب. امام شافعی رحمه الله وی یو وخت دو وخت به لاندې شي بس مسح وشو. د دلیل دی وی وامسحوا برؤوسکم کې دا رؤوس راس دا اسم جنس دی، لکه ارض او ما چې څنګه اسم جنس دی. او د اسم جنس اطلاق په قلیل او کثیر کې. یو غرب اوبو تم ما وی، یو سمندر تم ما وی، یو اختلم بولو تم مسح وی، او ټول سر ته هم مسح وی. الکه تاسو په پوه شئ کې به پوه. لہذا جو استیعاب سنت ده، او که ضرورت یو چرته چا یو وخت دوله هم د کړم او داسې وشو. دین دلیل داره چې سرم کوروي دی، کوره ده او بم کوره ده. او کوره چې مماس شي د کورې سره اتصال په نقطتین راځي. په څه راځي؟ نقطتین. او نقطتین اقل ما یطلق علیه اسم الراس دی. استیعاب ضروری نه دی. تاسو خبره پوه شئ. د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل څه دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وای د وامسحوا برؤوسکم کې دا با په علی داخله شوی ده. با په څه داخله شي؟ لکه ضربتو بالخشبه کې چې با په علی داخله شوی ده، یا کتبتو بالقلم کې چې با په علی داخله شوی ده. نو کله چې با په علی داخله شي نو کل علی نه مراد بلکې بعض علی مرادي. دلته اگر چې راس علی نه ده خو اسې ورته مونږ علی وایو. یا لکه ضربتو بالخشبه په ټول لرګي دي سړی وهلی که د لرګي په سوکه صحیح خو د لرګي تا لاس کې نیولي که نه. کتبت بالقلم په ټول قلم سره لیکل کوي که په سوکا. دلتم دقه شان چل دی. با په علی داخله شوی ده نو بعض علی مراد ده، کل علی نه ده مراد. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ. دې ځای پورې موږ او شوافي شریک یو چې بعض مراد ده. خو بیا بعض څنګه مراد ده؟ موږ وایي څلورمه حصه مراد ده، او هغه وایي څلورمه نه ده مراد. نو موږ وایو چې آیت کریمه د وامسحوا برؤوسکم په حصه کې مجمل دی، او د تفصیل په حدیث د مغیره ابن شعبه کې شوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتا صباتا تقوم فبالا وتوزع ومسح على ناسیته په ناسیه یو کا. یا پتا سه اعتراض واري چې حدیث کې خو ناسیه راغلی د ربع دراس خو نه راغلی، او تاسو د ربع قائل ای. تب جواب کې چې ناسیه ربع ده کنه څه سر څلور حصے ده. دی مخ کې تناسیه وای، شاته قزال وای، دیته یمین وای جانب یمین، او دیته جانب یسار وای. نو په ناسیه مسح کړی د ناسیه چې د څلورمه حصہ ده کنه. تاسو په خبره باندې پوه شئ. ومسح علی ناسیته دای تفسیر شه. تاسو په خبره باندې ورسېدای. نو منګه وای چې مسح د څلورمه حصے د سر مسح سره فرض ده. استیعاب سنت ده. استیعاب سره سنت دی. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ که پوه نشئ. درېیمه خبره
دی حدیث باب او حدیث ته متوجه شئ. د فرضیت او د مقدار مفروض خبره په کتاب کې نشته، دا مې اعتبار نه ویلې. کتاب کې خبره داره چې شروع به د کم ځای نه کې. امام ترمیزی وایي چې شروع به د مسجد د دې ځای نه کې، د دې ځای مقدم نه به شروع کې مؤخر ته بیا به راشي داسې. صحیح شو. بعضې عالمان وایي چې شروع به لکه وکیع بن الجراح د سر داسې به کې، اخر نه به داسې کې. بعضې وایي حسن ابن علي یو عالم دی، هغه وایي د دې منځ نه به شروع کې، وسط ته راسي. شاذ قولونه دي. د جمهور رایه دا ده چې شروع به د چا نه کې مقدم نه. هلکه بې پوه شئ که بې پوه هلکه ما ته وګورئ، یو اقبال دی او یو ادبار دی. څه دي؟ یو اقبال دی او یو ادبار دی. حدیثونو کې به راشي اقبل و ادبر، او یا د رسول الله پیل ذکر کی فاقبل بهما و ادبر. اقبال وکړو ادبار. اقبال دې ته وایي چې شاده طرف نه مخې ته راشي، دې ته اقبال وایي. او ادبار الذهاب الى الدبر، د مخکې نه شاته راشي، دې ته څه وایي؟ ادبار. هلکه تاسې په خبره پوه شئ. ګورئ باب ما جاء فی مسح الراس، باب دی په بیان د هغې حدیثو کې چې راغلي دي په مسح د سر کې، چې انه یبدو شروع به کېږي بمقدم الراس الى مؤخره، د سر د مقدم نه تر مؤخره پورې به کش کول کېږي. حدیث دی ویلې وایه. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاويه والمقدام بن معدي كرم وعائشه رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه اصح شيء في هذا الباب واحسن، وفيه يقول الشافعي واحمد واسحاق. عبد الله بن زید وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسح کړی د په سر باندې بيدی بلاسونو، فاقبل بهما وادبر، اقبال وک بهما په دې دوړو شاده طرف مخې لراغی، وادبر ادبار وک د مخ کې نه شاته راغی. بیا امام ترمذی تفسیر کوي، دا حدیث کې تفسیر دی، بدا بمقدم راسه، شروع وک په مخ کې د سر، ثم ذهب بهما الى قفاه، بیا لاړه بهما په دې لاسونو سره الى قفاه شاته، ثم ردهما بیا د لاسونو را واپس کا حتی رجع الى المكان الذي، تر دې چې را واپس هغه ځای ته بدا منو چې کوم ځای نه شروع کړی، ثم غسل رجليه، بیا خپې وینځلې. دې حدیث کې یو اعتراض دی. اعتراض دا دی چې باب خو په دې ایښی دی چې شروع به د کوم ځای نه کوي؟ مقدمه. او حدیث کې تفصیل کې هم راغلی چې بدا بمقدم راسي، او حدیث کې خو راغلی په اقبل بهما وادبر. اقبله خدا معنا ده چې مشانه شروع وکړه، او ادبره بیا د کم ځای نه مخکې نه شروع وکړه. هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه؟ نو دا باب او حدیث خو سره مخالفت شو، او د تفصیل او د اجمال. تاسو به جواب وکئ چې فاقبل بهما وادبره کې دا واو د ترتیب دپاره نه دی، د مطلق جمع دپاره. اقبال او ادبار یې وکړو، کم یوې مخکې کړی دی، نو د حدیث کې تشریح وشوه که چې ادبار یې مخکې کړی، دې ځای نه مخکې تللی دی. نو حدیث کې بیا اقبله ولې مخکې شه؟ جواب دار چې عربو دا قاعده ده چې کم شی معزز یې هغه مخکې کوي. اقبال او ادبار کې، ادبار کې دبر دی او اقبال کې مخکې حصه ده، مخکې حصه معزز دی د وروسته نه، نو دی مخکې کوي. دې چې پورې پوه شئ. نو اقبال یې ځکه که موږ پښتو کې هم که نه راغې او لاړه، لاړه او راغې نه وایو، راغې او لاړه. او په دغه کې اردو کې هم وایي آنا جانا، آنا راتلو ته وایي که نه، او جانا تلو ته. او پارسی کې وایي آمد و رفت، د پلان کې آمد و رفت زیات دی، آمد و رفت. نو آمد مخکې کوي که نه، نو اقبال آمد شو او ادبار دغه شو. نور دا دی چې په خارج کې ادبار مقدم دی د اقبال. هلکه تاسو پې پوه شئ. دلته ابن الحمام فت صاحب د فتح القدیر د هدایې شارع محقق دی زمونږ د مذهب او عظیم شخصیت. هغه د نور وروسته شارحینو د حدیثو ډېر رد په صاحب د منیت المصلي کړی. زمونږ فقه کې یو کتاب منیت المصلي، زمونږ وخت کې به ویل کېده، ما ویلې ده،
او د هغې مصنف د سدید الدین کاشغري ډېر ښه کتاب دی، زنانو د پاره پکې ډېرې مفیدې مسلې دي. نو هغې کې دا دي چې مسه به داسې کوې، لکه ما ته وګورئ وایي داسې به وکړي او بیا به دا دوه ګوتې داسې دا ونیسي د دې دا به لګې نه داسې به وکړې، بیا به داسې راشي دا ګوتې به نه لګي، بیا به دا دوه په غوږونو کې نه باسي داسې او دا به بیا داسې وکړي. تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. نو ابن الحمام په دې ډېر لط کړی چې دا حدیثو کې نه دی ثابت، دا د ځان نه خبره ده، ځان نه جوړه شوې. او مفتی رشید صاحب په احسان الفتاوی کې ډېر زبردست رد کړی دی. علامه یوسف بنوري په معارف السنن کې چې دا د ځان نه جوړه شوې خبره ده، هېڅ حیثیت نه لري، حدیثو کې نشته او نه تاسې ځکه چې هغه مطلب دا دی چې دا ګوتې ونه لګېږي بیا به پرې مسه د غوږونو وکړي، ځکه که دا ولګېدلې نو مستعملې شوي. نو دا غلطه خبره ده. استعمال دې ته وایي چې څه اوبه دلته ولګېږي په لاسونه وینځي لاسونو باندې ولګېد او لاندې پرېوتې دې ته ما مستعمل وایي. دا نه ده چې دا دې په سر ولګوه نو مستعملې شوي، مستعملېږي نه، لکه تاسو پرې پوه شئ. استعمال کله راځي چې بدن نه جدا شي اوبه، نو داسې غلطه خبره یې کړې ده. تاسې په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ. ډېر مخکې یو وخت کې ما مفتي منیر شاکر دغه بیان مې اورېدلی و، هغه دا ویلی و چې دا خبره غلطه ده. نو خلکو پې دغه کړي چې اوس مسه نه ماني. نو دا خلک خبره پوره وانه اوري بیا د کفر فتوې لګوي. هغه چې هر څنګه خبرې ښې وي که بدې وي، که هر څنګه سړی دې سره زمونږ کار نشته، خو دا خبره ټیک ده چې دا په حدیثو کې نشته، دا مسه نشته. ښې خبرې ته به یې ښه وایي او غلطې ته به یې څه وایي، غلطه وایي. لکه دا خبرې ښه کړې ده که نه، او دا ملیان راولګېده او کافر یې ورته ویل چې دا کافر دی. تاسو یقین وکړئ چې بعضې خبرې ډېرې ښې وي. مسه کې څه ضروري دي؟ مسه کې بس استیعاب ضروري دی چې هره طریقه مو وکړو. یا لکه همداسې لاس لوند شو او به ټول داسې راکاږئ او بیا یې داسې راولئ، بس مسه وشو، مسه د سر وشو، بیا د غوږونو مسه ده، غوږونو بس دا خبره خلاصه شوه. دې کې قیسې بیزې نشته د خلکو پکې جوړې کړي. تاسې به خو یقین وکړئ چې دا خلک په غلطه روان دي. ورپسې شه باب ما جاء انه یبدأ بمؤخر، باب دی په بیان دغه حدیث کې چې راغلي چې شروع به په مؤخر سر کوي. په څه به کوي؟ په مؤخر سر نه به کوي. دا یو حدیث کې دی د دې نه به شروع کړي. که چا دې نه شروع کړم خیر دی، ثابت دي د بیان جواز لپاره، که چا وکړه نو دغه به ورته نه وایي. الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أصح من هذا وأجود. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. ربيع بنت معوذ بن عفراء وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسح په سر وکړه 2 کرته، بدا بمؤخر راسي، شروع وکړه د اخر سر نه، ثم بمقدمه وکلتیهما ظهورهما بطون، د غوږونو دننه یې وکړه او شاته یې وکړه. قال ابو عیسی وایي دا حدیث حسن دی او حدیث عبد الله بن زید اصح دی د دې نه، مخکې حدیث عبد الله بن زید اصح دی د دې نه واجود دی. وقد ذهب بعض اهل کوفه دې حدیث ته، منهم وکیع بن الجراح، او سر نه به شروع کې، د شانه به شروع کې. هلکه موږ ایله جواب کو چې دا حدیث چې کوم دی ټیک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، خو د بیان جواز دپاره چې دام جایزه ده. یو دویم دا دی چې دې حدیث کې دا حدیث ضعیف دی، ځکه دی کې عبدالله ابن محمد ابن عقیل دی او دی ضعیف دی. او امام ترمیزی په خپله وایي چې د عبدالله ابن زید د مخکې حدیث صحیح دی، اصح دی، او په هغې کې چې کوم دی شروع د کوم ځای نه شوې ده؟ د مخکې نه شوې ده. دویم دې حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام مرتین 2 کرته، مسح یو ځل ده. ښه دا 2 ځل چې راغلي حرکتونه 2 ځل دي، مسح څه ده؟ یوه ده، خو حرکتونه 2 ځله دي. ځکه که مسح 3 ځله بعضې قایلین دي د 3 ځله وروسته راځي، نو که بیا شي نو بیا خو دې غسل جوړ شه که نه، 3 ځله لاسونه لامده کړي او دغه کړي نو دا خو سر وینځل شو که نه. ورپسې شه باب
ما جاء أن مسح الرأس مرة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الربيع رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أو مسح الرأس مرة واحدة. وبه قال حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله. ربيع بنت معوذ ابن عفراء روایت کوي چې نبی علیہ السلام دې 14 سے کو قات مسارا سو سر مسه وکړه مسا ما قبل منه او مسه وکړه د هغه څه چې مخ کې د دین او مات براغه چې شاته شینه وصدغيه وصدغيه او صدغي کړه څه ورته وای دیتا پښتو کې څه وای سترګو ګټ نه کنه دې تر څه خنو ملي معنی یې څه کنه زیزمه لکه زیزمه دا بازی نمونه منګ نه راځي زیزمه یلکه دا زینه باندې دغه کړکرن چې دا پاتې نشي بازی وای صدغه دې ته وای کم وخت چې دلته را شوې دي دې ته څه وای صدغه مرتن واحده بس باب سره مناسبت پدې ده چې دا مسه یو ځل وکړ صرف امام شافعی سے بھی قول دار چې مسه بدرې کرته کې ایمه ثلاثه و یو ځل کافی ده. وفي الباب عن علي وجد طلحه ابن مصرف ابن عمر علی رضی الله عنه روایت ترمذی ابن ماجه کې ده او دا جد طلحه ابن مصرف ابن مسند احمد کې ده. ابو عیسی حدیث حسن صحیح ده. وقد روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه مرتان والعمل على هذا عند اکثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وبيقول جعفر ابن محمد د جعفر ابن محمد رایه دار دا فقيه دی او ثقه دی تاسو په پوښی جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي او د سفيان ثوري او د مبارک او د شافعي دا قول غیر مشهور دی. د شافعي قول مشهور دی تسلیث د مسح قائل دی. واحمد و اسحاق را او مسح الراس مرتن هغه غني چې مسح د راس یو ځل دا درې ځلان دا. وقال محمد رسول قاسم سفيان بن يقول سالت جعفر سفیان ابن عیینه وی د جعفر ابن محمد نه می تاسو کده مسجد راز بارکه ایجزئ یو ځل مرتن یو ځل کافی کیږي فقط غی والله بخدای می قسم چې یو ځل مسه کافی د تسلیث نشته. بیا هم که څوک تسلیث کوي او کوم روایت نه ثابت نه هغه بیان للجواز نور اکتفا په چې ده پس کیږي په یو ځل باندې الکه د مغسول بارکه تسلیث راغله ده د ممسوح بارکه تسلیث نشته ځکه که ممسوح که تسلیث وشي نه دینه به مغسول به جوړ شي بس.